أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. سورة المائدة مضمون په اعتبار لسیسی وا پینځه سي مخې تیر شوي او دې ځای نه شپږم ایسا شپږم باب په دې کې تسلی ورکوي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه تابعدار الله او قبایح د اهل کتاب بیانوي او ترغیب ورکوي تابعدارای د قرآن کریم ته. مخاطب جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دے مراد تینا ټول مومنان چغی دعوت چلون کی. یا ایوہ رسول اے پیغمبر لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر غم جن کی تعالی راغ کسان چه تلوار کئی بکار دو کفر کے کارون دو کفر پائے کی تلوار کئی منافقت کئی دا حق پرستو خلاف کئی دا حق پرستو بدنامون کئی نو دوی متا غم جنئی خبکے گما من الذین دا کساننا قالوا آمنا بافواہم چوائی غی مگا ایمان راوڑے پخلو باندے پخلی داوئی ما ایمان راوڑے دے و ایمان پکی نشتے دے بتا خپا کئی الزامون بلگئی بدنام بلگئی ولم تومن قلوبهم و ایمان ندر راوڑے سلون دائی ومن الذین ہاتو او داغا کسان ناچرنی یهودیانا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ومن الذين هادوا او کسان چه غیر یهودیان دی غیر خپان کی سمعون للکذب وقتی دی پارش درو جوڑ کی پتابان دے للکذب یعنی سمعون لیکذبو علیکا تا تبناستی وقت بے خی تبا سم خبر کے دے بیروانیو دید پارش پتا درو جوڑ کی سمعونا للکذب وقتی دید پارش درو جوڑ کی پتا باندے سمعونا لقوم آخرین وقتی دید پارد قوم بلا بل چا دید پارد کار کئیو املاؤ ماما نبی الرحمن کے ابو بقائل ابقری مانا کئی سمعونا لیکذبو علیکا وقتی دی پارچ متا در وجود کی او دا بل چا دا پار دا کار کئی لم یاتو کا چغین دی راغلی تا یحرفون الکلمہ من بعد موازی
بدلی کلمو لرا پس خپلو ځایونو نه یقولون ان اوتیتم هذا فخذوه وای دی یو بل ته که درکړی شو تاسو ته دا خبرانو اخلی دی لرا وان لم تؤتوه او که درنکړی شو تاسو دا خبره فاحذرون ویریږئ یعنی مطلب دا که ستاسو مطلب خبره کوي نو ځان له دلیل ونیسئ او که ستاسو مطلب نه نو بیا هغې پروا مه کوئ ومن یرد الله فتنته هغه څوک چې اراده وکړي الله د شرمولو د هغه یا فتنته د عذاب ورکولو د هغه فلن تملک له من الله شیئا نو واکدار نه ته د هغه دپاره د طرفه د الله نه څه شي ته خلاصولی نه شي اولئک الذین لم یرد الله ویطهر قلوبهم داغا کسان دی چې اراده نه کوي الله چې پاک کړي د دوی زړونه لهم فی دنیا خزي دی لرا په دنیا کې رسوایی ده ولهم فی الاخرة عذاب عظیم او دی لري په آخرت کې عذاب لوی چې حق پرست بدنام کړي د حق پرستو خلاف کار کړي دنیا کې به رسوا او ذلیلي او آخرت کې به الله لوی عذاب ورکوي سمعون للکذب غوږ دي دې دپاره چې درو جوړ کړي په تا باندې اکالون لسخت او ډېر خوړونکي دي حرامو لره حرام به خوري فإن جاءوک فاحکم بینهم نو که راشي تا ته نو فیصله وکړه په منځ د دوی کې او اعرض عنهم بیا مخ واړو د دوی نه یا یې فیصله وکړه یا وایه رک شئ مړه ځئ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ او که ته مخ واړې د دوی نه فلن یضروک شیئا نو ضرر نشي رسولی تا ته هېڅ شی د هېڅ هم نشي کولی مخ دې واړو زرک شه وایه مخ به ناکه وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ او که ته فیصله کې نو فیصله کوه په منځ کې په انصاف انصاف قرآن او سنت ان الله یحب المقسطین یقینا الله مینه کوي د انصاف کوونکو سره وکیف یحکمونک او څرنګه به دوی فیصله کونو ګرځوي تعالی را وعندهم التورات او دوی سره تورات دی فیها حکم الله چې دې کې دی حکم د الله ثم یتولون من بعد ذلک نو بیا دوی اوړي پس د دې نه تورات دوی ته راغلی و په هغې فیصلې نه وې کړې دوی هغې نه هم مخ اړولی و نو که د قرآن نه واړئ د دوی عادت دا دی وما اولئک بالمؤمنین او نه دي دا کسان مؤمنان